په دنیایي امورو باندې نه چلی کینې هغوی کې د دنیایي امورو ډېر کمی و، هغوی کې حکومت نه و، هغوی کې قانون نه و، هغوی کې هوښیارتیا نه وه. حضور علیه السلام چې کله هغوی له راځي او هغوی له دعوت ورکوي نو هغوی ته وایي چې تاسو وایي چې لا اله الا الله. نو لا اله الا الله ورته حضور پاک صلی الله علیه وسلم ډایرک ولی ویلا او هغه خبره حضور پاک علیه السلام وړاندې کړه چې د کمی خبرې هغوی مکمل طور ذهني هم تیار نو او قومي هم تیار نو، انفرادي هم نو تیار، اجتماعي هم نو تیار. ولی چې د هغوی کار د بوتانو سره و بت پرستو. نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورلا د کلمې دعوت ورکو او ورته وښوده چې دا کم سیزونو کمی تاسو کې موجود دی په هغه ټولو سیزونو کې تاسو ته بیا هم فایده نه میلاویږي. تاسو ته چې فایده میلاویږي هغه به په لا اله الا الله باندې میلاویږي چې تاسو د یو الله عبادت شروع کوئ، تاسو د یو الله جل جلاله سره نور شریک مه جوړوئ، تاسو د خپل حاجتونه د الله نه واړئ، قانون بم راشي او انصاف بم راشي، ظلم بم ختم شي او حکمرانی بم راشي، هر څه به راشي، خو بنیاد د هغې دپاره څه شی دی چې تاسو آمنو ایمان راوړئ. ایمان د امن نه وتی دی چې کله ایمان موجود شي په خپله به امن راشي، هر څه به ټیک شي. او چې کله کلمې والا قانون نه نو یو د دنیا چې څومره هوښیارترین سیاستدانان دي او د دنیا چې څومره مالدارترین سیاستدانان دي هغوی چېرته کې هم داسې قانون نشي جوړولی چې په هغوی کې به د هغې دپاره امن پروت وي او په هغې کې به د هغې دپاره د دنیا او د آخرت خلاصې هغه به پکې موجود وي. د الله چې کوم قانون د انسان دپاره رالیږلی په دې قانون کې چې دا کله فالو شي په دې قانون کې د دنیا او د آخرت خوشحالیانې پرتې دي، د دنیا او د آخرت فایدې پکې دي. او چې کله د دې قانون خلاف ورزي کیږي دنیا کې هم نقصان او آخرت کې هم بیا په دغې معنی ده عذاب وادي شوي قرآن او د حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو زما عزتمندو حضور صلی الله علیه وسلم اخلاق د نبی علیه الصلاة وسلام ګوره هغه سخت زړه والا انسانان، هغه خلق چې هغوی به په سل کاله او د هغې نه زیاتې مودې پره یو بل سره په معمولي څیز باندې جنګ او بیا به هغه د جنګ تسلسل ساته، په هغې کې به په سونو مړي کېدل. هغه خلق بیا داسې جوړ شو چې حضور علیه الصلاة وسلام ته لاس په نامه کېښوده او لاس یې ورته په سینه کېښودو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا به حکم او زمونږ به قبولي. د نبی علیه الصلاة وسلام د اخلاقو باره کې راځي چې مدینه منوره هغه د نبی علیه الصلاة وسلامو اخلاقو فتحه کړې ده. ګوره وایي چې فتحت المدینة بالاخلاق، وایي چې د نبی علیه الصلاة وسلام د اخلاقو په ذریعه باندې مدینه منوره فتحه شوې ده. د څو کاله مخکې یو خبره مشهوره کېده وه، ځای په ځای به د هغې عالمانو جواب کوو. په خپله باندې زمونږ یو بزرگ عالم الدین مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی صاحب الله دې عمر کې برکات کړي، ډېر لوی بزرگ ولی الله عالم د دغې زمانې د امت یو لوی احسانمن. هغه وایي چې ما سره یو غیر اسلامی نوجوان مکالمه کېده، نو ما ته وی چې یاره زمونږ خو سوال دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا کم تحریک چلولی دی او څومره خلق مسلمانان شوي دي نو دی په جنگ مسلمانان کړي دي، مطلب په زبردستی مسلمانان کړي دي. وایي ما ورته وی چې 2 سواله کوم جواب به راکې. اول سوال دا دی چې ته وی چې حضور پاک علیه السلام مسلمانان او دین اسلام په خطه کې چې خور کړی دی هغې په جنگ باندې خور کړی، مطلب د تورې په زور باندې وایي آو. وایي ما ورته وی چې دا توره په خپله چلیږي که دا څوک چلی؟ وایي چې نه دا خو څوک چلی که نه. وایي ما ورته وی چې دا د چلولو والا په جنگ مسلمانان شوي که بغیر د جنګه مسلمانان شوي؟ نو ویلې
چې دا چا جهاد کړي دغه کسان بغیر د جنگ مسلمانان شوي. سبحان الله. هغوی په څه باندې ایمان راوړی؟ وایي چې د دې پیغمبر په اخلاقو باندې، د ده په گفتار باندې، د ده په ناسته باندې، د ده په ولاړه باندې، د ده په معاملاتو باندې، د ده په سیرت باندې، د ده په صورت باندې په دې ایمان راوړی. مل چې دې نه خو مطمئن شوې که نه چې حضور پاک چې چا جهاد کړی هغه جهاد والے په جنگ کلمې ته نه دي راوستي، په اخلاقو باندې راوستي دي. یوه شوه. دویمه مې ورته دا وي چې د کمې لاس کې دا توره پرته ده، دا توره په خپله جنګېږي که نه دا لاس یې خوځوي؟ وایي چې نه دا لاس یې خوځوي. ما ویل چې په دې لاسو کې د پیغمبر علیه السلام لاس کې ښودی شوي و، ځکه بیا هغه توره هغې باندې چلېده د هغه پیغمبر او د اسلام دپاره. اول ولا لاس کې حضور صلی الله علیه وسلم چې کله صحابه جهاد ته تیارول نو لاس کې تورې ورکړې وي که په لاسو کې ورله لاس ورکړی و؟ وایي چې نه، لاسو کې ورله لاس ورکو، بیعت یې ورته وکړو او هغوی ورته وایي چې موږ به د دین اسلام دپاره خپل جان او خپل مال اوس قربانو. نو هغه اخره کې تیار شو چې او اسلام د تورې په زور نه، د اخلاقو په زور باندې راغلی دی. وروسته خو بیا دفاع شروع شوه که نه چې ته ما تنګې، ته ما د جومات نه وباسې، ته ما د مدرسې نه وباسې، ته ما باندې بانګ بندې، ته ما باندې دعوت بندې. خامخا تا سره به جهاد کیږي، تا سره به قتال